السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو په نوښار شیرین کوټۍ د شپږو کالو عزیز چې د پلار نوم یې ظفر خان دی، عزتمنو راوړي دغه ماشوم سره غلط کار شوی دی. د هغې نه بعد بیا عزتمنو بې دردۍ سره یې قتل کړی دی. راځئ مینهواله موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وي، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې یو ساده ټالی نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو په نوښار کې دا سویمه واقعه ده چې مخې ته راځي چې یو ځل بیا د شپږو کالو عزیز ماشوم سره دغه ناروا کار شوی دی. د هغې نه بعد بیا عزتمنو وجلی دی. د عزتمنو تعلق د نوښار د شیرینې کوټۍ سره و چې مینهواله د دوی ماشوم نوم عزیز و. دا د ظفر خان زوی و. دا عزتمنو د شپږو کالو دا عزتمنو مدرسې ته تلو. په مدرسه کې عزتمنو په لار کې دا چا رانیولی دی، په خوله باندې یې ورته لاس بیکېده ایښی دی. د هغې نه بعد بیا په ټوټه بوتلی دی، په زبردستۍ ورسره غلط کار کړی دی. چېرې دې ماشوم به ورته ویل چې که زه به مې خپل پلار ته ویم. مینهواله هغوی بیا د خپلې د یارې نه وجلی دی او په پټو کې دغه شانتې پوښی دی. مینهواله بیا د ده رشته دارانو ته پته لګېدلې ده، دغه لاش یې اوچت کړی دی او د احتجاج په نیت باندې د روډ د پاسه ایښی دی. او د ده د رشته داران دغه غوښتنه کوي چې د ده قاتلان دې زر ته زر دې ګرفتار کړي شي. خو چېرې ګرفتار نه کړی شول نو دا سلسله به دغه شانتې به روانه وي او ماشومانو سره به ظلم او زیاتۍ به کېږي. الله تعالی دې وکړي چې مینهواله دغه قاتلان دې الله تعالی ګرفتار کړي. ځکه عزتمنو چې دا سویمه واقعه ده چې مخې ته راځي، دغه شانتې بې ګناه قتلونه کېږي او د دې قتلونو تر اوسه پورې مخنیوی ونه شو. الله تعالی دې دغه مور او پلار ته د زړه صبر ورکړي او الله تعالی دې ماشوم د هغه جنت کړي. زموږ د عزتمن تر نن ورځې معلومات د دې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې یو سره د ټالی نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.